زمونږ مالت کې یو ځل ډمه راغلی وه ډمه راغلی وه نو یو بوډا غوندې سړی و هغه مونږ سره یې جوخ کور نو میدان کې ډمه ګډېده نو دی به راغی کور به سملاستو په دې کې ناګانه چې د دې تبلې اواز او د ډمې اواز به داسې سوریله غوندې تر غوږه شو ویل به پټ خدای خونه ورانه کا کټ میچیچي بیا به یې ور منډه کړه بیا به ورته ناستو بیا به کور ته راغی کټ کې به یې ډډه واچوله چې بیا به یې داسې نری غوندې خونه خو دې جوړه شه بیا به یې ور منډه کړه ورته به کېناست تاسو خیال راغی نو عرض مې دا دی که هغه په ګډېدو مجرمه ده نو زه ورته په کتو مجرم ولې نه یم قرآن خو یو عملی زنا ده او یو د سترګو زنا ده په سترګو چې نامحرمې ښځې ته ګوري او بیا په نظر د خریدار ورته ګوري دا د سترګو کته د عملی زنا برابر ګناه ده نن د سترګو په زنا کې موږ ټول مبتلا یو که نه ټول سهار یو ښځه وه زړه غوندې خو ځان باندې برابر کړی یو شیخ تېر شو زیره ورپسې ګوري مخکې ګوره ګیره دې کلشه ټانګه لاری به دې وړي زیره ورپسې ګوري نو عرض مې دا و عزیزان چې د سترګو زنا کې موږ ټول تباه یو د غوږونو زنا کې موږ ټول تباه یو زمونږ شپه ورځ غوږونه که خپل راکره نه یي د پردي کور اوازونه نه په لارو په سړکو باندې د دنیا کنجرتوبونه او ډمتوبونه نه نو چې د چا غوږونه شپه ورځ زناکار وي د چا سترګې شپه ورځ زناکارې وي څوک بالفعل شپه ورځ زناکاري دا عمل د کافرو دی چې دا عمل د کافرو دی نو دا سړی به د کافر په لاره جهنم ته ولې نه ځي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا یو بله سودا ماته دماغ کې را پرېوتې چې مونږه خو جهنم کې به سوځو چغې به وو حلالیږو به کباب کېږو به نو مونږ دا وایو چې مونږ له دا سزا ده او مونږ به عمر له تباه یو په دې ځان پوه کوي چې دا ګډوري یا غوا یا میخې یا اوښ یا مرغۍ دا حلال څیزونه چې څومره دا مونږ حلال بیا چې سرمن وباسو بیا یې ټیکي یا یې په کوړی باندې قیمه کړو بیا یې په اور کېږدو بیا یې پاخه کړو بیا یې مونږه خورو نو مونږ که په اور کباب کېږو جهنم کې نو مونږ خو ګناهونه کړي دوی څه ګناه کړې ده چې حلالم شي سرمنم دې وځي ټیکیم شي په اور وریتم شي بیا یې مونږه وخورو دوی له دا سزا ولې مقرر ده ذکا یو بزرگ کوئی چی یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا وہی ذبح بھی کرے ہیں یہ عجیب رسم دیکھی وہی دام عجیب رواج لیدل چې د قربانۍ په ورځ یو حیوان خدام حیوان دی او
रस्म देखी वैदा मजीब रिवाज उलिद के बरोज ईद कुर्बान दलवे अख्तर पौरा से वही ज़ब्ह भी करे हैं और ले सवाब उल्टा यानी बल हैवान हलाल का दिखी का उल्टा बत्ती जन्नत तक उस्तासु है जितासु की यो जरा उन्नीस और अगर चिदा लालो लुटोलिए वो यो दर के रउनी समा वाला लिखम न जमा पतासु जन्नत ततल पकार तासु चिदमड़क मा जन्नत ततल पकार दी कम खाम इतल पकार दी दोज़ख नो तब हैवानी चिता हलाल कम नो ज़दर बांधे दोज़ख ता दे जमा औ गडूरे औ वाव में खाम हल हैवान दे जगा हलाल कम नो जन्नत ता दे